دیګ الله تعالی یو مثال بیاني او هغه مثال دا چې الله رب العالمین هغه په هر چیز باندې قادر دی. اوس می خبره کوله مې اوس پورې مونږ شغه واله خدای باران په ټوله دنیا کې د یو انسان او د یو غز دا وسنو چې د اسمان نه یو ساس کرته وکړي. څومره ساينسدانان دي څومره ترقی کړي دا خو د اسمان نه یو ساس کې وبنه شرارته ولي او چې الله تعالی او غختل په لپ ټیم کې چې کوم دی باران راکې. نو الله تعالی هو قادر مطلق دی، په هر چیز باندې قادر دی، هر څه کولی شي. الله تعالی قادر مطلق دی، په هر چیز باندې د الله تعالی قدرت حاصل لې. نو الہ دسی وی چې هغه په هر چیز باندې قادر وي. نو دلته کې الله تعالی د دې د خدایانو هغه کمزوري بیاني. الله تعالی فرمایي د خدای صفت خدا دی چې دی په هر چیز باندې قادر وي، لکه څنګه زموږ استاد رب په هر چیز باندې قادر وي، قدرت ته حاصل وي. او پاتې شو د دې خدایان، نو د دې د خدایان دشي خدایان دي چې دا ټول خدایان د دې راجم شي او د دې د کم عام خلق چې دي دا ټول راغون شي. نو په حقيقي معنی کې یو ماشین نشي پیدا کولی، یو مچ نشي پیدا کولی، یو مچ او مچ پیدا کول خو لوی خبره ده، مچ خو لوی خبره ده. خودي چې کوم دینو دا مچ کله د دینه شي او تختی دي بوتانو د بدیدا ګلاب جامون او دغه غوخه مخه خوراکونه به ورته یخي چې دا خوره اختر پروازو کې. نو چې دینه غ چاول غ دانه ور او تختی نو دا بوتان خپل حفاظت نشي کولی. دی هغه دانه چې کوم د چاول هغه د بوتان د مچ نشي خلاصول. او دا خو لوی خبره ده په دې بوتانو باندې بدیغه خوګه مګه او مګر نه مچان مرادل باغی باندې بکې ناستل. نو دا بوتان د ځان نه مچوم نشي شړلې. نو دا ظالمان وي، دا زمون خدایان دي. نو الله تعالی وی چې ضعف الطالب والمطلوب، دا طالب چې کوم دی عبادت کوونکی دی کمزور دی، خود دنه زیات دا معبود چې کوم دی کمزور دی. نو معبود خو کمزور نه پکار، نو معبود صفت خدا دی چې دی قادر مطلق وي، دی په هر چیز باندې قادر وي. او دا د دې چې کوم بوتان دي نو دی د مجنا روجه نشي خلاصولې. نو دی کې د دې د بوتانو کمزوري الله تعالی بیان کړی دا. دی به قدر وکړه د الله تعالی، دی قدر دې څه وکړه چې دغه بوتان شهید ځان نه مج نشي شړلې، دا هغه الله رب العزت سره برابر کړل چې کوم رب دا ټول جهان پیدا کړی دی او بیا دا ټول جهان پالي او د ټول جهان له رزق ورکړي، د ټول مخلوقات ته رزق ورکړي او د دې ټول کارونو تدبیر الله تعالی کوي. د دې ټول سيزونو خالق هم الله تعالی دی، پیدا کړی هم الله دی، د دې ټول مالک هم الله تعالی دی، قبضه قدرت هم د الله دی او د ټول سيزونو ته رزق هم الله تعالی ورکړي. د هغه لوی الله تعالی سره چې اسمانونو زمکه پیدا کړی دي ظالمانو هغه سيزونه د هغه لوی الله تعالی سره شریک کړل چې کوم بوتان د ځان نمبر نشي شړلې. د الله تعالی نه قدر وکړه او د الله تعالی د پیژنګلو څنګه حق نو اکه شان دي ظالمانو الله تعالی اون پیژن.